पारा नंबर 18 सूरत नूर आयत नंबर 30 सफ़ा 563 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين فرمایا مومنان سروتا یغضوا من ابصارهم چټټ ساتي خپل سترګې ويحفظوا او حفاظت یوکي فروجهم تخپلو شرمګاهونه ذلك اسکا لهم دا ډېر پاکیزه دا دوی دپاره ان الله خبیر بشک الله تعالی خبردار دی بما يصنعون هغه څه چې دوی کوي وقل للمؤمنات او فرمایا مؤمنانو ښځو ته یغضضن اخکته دې ساتي من ابصارهن خپلې سترګې ویحفظن او حفاظت دې کوي فروجهن د خپلو ځانونو ولا یبدین او نه دې ښکاره کوي زینتهن د زینت ځایونه الا ما ظهر مگر چې کوم ظاهر وي منها د هغې نه وليضربن او هغې دې را اچوي بخمرهن خپل څادرونه على جیوبهن خپلو ګریوانونو ولا یبدین او نه دې ښکاره کوي زینتهن خپل زینت ځایونه الا لبعولتهن مگر خپلو خاوندانو ته او آبائهن یا خپلو پلارانو ته او آباء بعولتهن یا د خاوندانو پلارانو ته او ابنائهن یا زامنو ته او ابناء بعولتهن یا د خاوندانو زامنو ته او اخوانهن یا خپلو وروڼو ته او بني اخوانهن یا رویرونو ته او بني اخواتهن یا خوریونو ته او نسائهن یا بیبیانو ته او ما ملکت یا خپلو وینځو ته ایمانهن چې مالکانی دي د دوی لاسونه او التابعین یا هغه خادمانی غیر اولی الاربة چې حاجت نه لري من الرجال د سړونه او الطفل الذين يا غما شمانا لم يظهروا
چې نه پوهیږي علی عورات النساء په شرمګاهونو د زنانو ولا یضربن او ندي وخی د ځمکه بأرجلهن پخپلو خپو سره لیعلم ما چې ښکاره شي هغه څه یخفینا چې پټوي دی من زینتهن د خپل ښایست نه وتوبو الی الله توبه وکئ الله تعالی ته جمیعا ټول ایها المؤمنون ای مؤمنانو لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ بسم الله الرحمن الرحیم مذکورہ آیاتونو مبارکو کی الله تبارک و تعالی د فواحشو د بندیدو دپاره یو بل حکم هغه ذکر کوي لکه څنګه چې مخکې حکم هغه ذکر شو چې یو کس به د چا کور ته داخلیږي نو په کومه طریقه به داخلیږي نو دا حکم هم دغه شانتې دی خو لیکن د دې تعلق هغه د پردې د زنانو سره متعلق دی او په دې کې ډېر زیات تفصیلات او احادیث مبارکه باقاعده راغلي دي اول دا چې دا سورت احزاب آیاتونه مبارکه هغه را روان دي هغه چې کوم دی نو د پردې متعلق نازل شوي دي